فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. سورة بقرہ شروع د آیات پرون نیم شاو او نیم پاتې وبکی مخکې سې د آیات کې دا ذکر الله تعالی وکړ چې یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ای خلکو تاسو د هغو خلکو په شان د خپل مالونه د الله تعالی په لاره کې یا د دین باندې خرچه څه کوم نو د هغو خلکو په شان مه کوو چې هغو دین کې اول خرچه وکړي یا همداسې خلکو ته زکات او خیرات ورکړي او بیا بعد کې ورپسې احسانات کوي نو دغو خلکو په شان تاسو مه کې اوس دغه خلک ریا دپاره عمل نه کوي. ولا یؤمنون بالله والیوم الاخر اصل کې دوی د الله تعالی او د الله تعالی کومه آخرت د قیامت ورځې په هغه باندې ایمان نشته دی نو ځکه دغه خلک د ځان خیانت دپاره عمل کوي. نو د نن د آیات د دې ټوکړې کې د دې یو مثال ذکر کوي فمثله کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه صلدا. دې مثال داسې دی لکه یو کاڼی وي څوک ورته ګټه وي هغه باندې خاورې وي او خاورې برابرې باندې وي بیا دې باندې باران راشي او تیز باران او دا کاڼی اول کې چې کاڼی باندې خاورې وي نو خلک دا ګمان کوي چې یاره دغه برابر ځای دی او دې ځای کې فصل کېږي خو چې کله تیز باران راشي هغه تیز باران دغه کومه خاورې دا ونه یوسي نو بیا خلک دا ګمان کوي چې یاره اوس دغه کاڼی تش پاتې شو دا د فصل کولو نه دی نو تش کاڼي باندې که ته تخم کېږدوې او هغه باندې څه تخم راوځي نه یا کاڼي لاندې کېږدوې نو بیا هم هغه ځای کې هغه تخم زرغونېږي نه. نو همدارنګې دغه کوم سړی دی ریاکار سړی لکه خصوصا منافق چې هغه خلکو دپاره عمل کوي لکه پرون حدیث کې هم تېر شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی قیامت ورځ څو خلک راووتلی شي کاري شو عالم شو شهید شو یو بل نیک عمل کوونکی چې دا راووتی شي او تپوس وشي یا تا دا عملونه چی دپاره کړي وو دوی وایي چې الله مو تا رضا دپاره کړي وو نو وایي چې نه دنیا کې تاسو ریا وغوښتله نمه مو غوښتله بس تاسو مدح دنیا کې شوي دی او د منافق دا صفت هم دی چې کله هغه مدح کېږي دا زړه کې غواړي چې یاره د مولا مدح مولا تعریف خلک وکړي او په دې باندې خوشحالېږي نو بس الله رب العزت ورته وایي چې یاره تا دنیا کې کومه نمه غوښتله تا د دنیا کې میلاو شوي دي باقي دی ځای کې تا دپاره نور څه نتیجه یا نور څه باقي عملونه څه نشته دي لهذا حکم وشي دغه سړی جهنم طرف ته بوځو. نو همدارنګې لکه څرنګې چې دا کاڼی پاتې شي خاورې ونه ختمې شي دې باندې څه فصل ګڼه کېږي دا نظر ونه وي نو همدارنګې هغه سړی چې هغه خپل عمل ریا دپاره کړی وي خلکو ته خیانت دپاره یې کړی وي ټیک دی دنیا کې دې نامه وشوله خلکو ته ویل چې تکړه سړی دی نیکعمله سړی دی خو قیامت ورځې بیا دې دپاره هېڅ هم نه شول. ولی حدیث کې رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا مزرع الاخره د دنیا چې دا کروندار اخرت دپاره دنیا کې تو څه وکړلو آخرت کې به ته میلوېږي. اوس دا حدیث د آیات سره برابرېږي لکه څرنګې داسې کې دا کاڼي باندې باران ورسېدل تیز باران راغله دا کاڼي خاورې یوړې ختم شو نو همدارنګې قیامت ورځ هم دغه دنیا کې چې تا څه کړي وي خلکو ریا دپاره عمل کړی خیال دی ځان بس خلکو نه ماته شوي دي نه خلکو ته تکړه سړی یلی دی نو بس قیامت ورځ تا دپاره هېڅ هم نشته ځکه دنیا کې تا څه کړی نه صحیح طریقې سره او کوم څه تا کړی هغه دنیا کې ثمره میلاو دی قیامت ورځ تا دپاره څه عمل نشته دی څه فایده نشته دی. فمثله کمثل صفوان علیه تراب مثال د دې کس والا چې ځان ښیي خلکو ته عمل کوي د خلکو خیانې دپاره نو دې والا مثال دا چې دی کمثل صفوان علیه تراب مثال د دې والا یو کاڼی دی چې په دې باندې خاورې وي فاصابه وابل ورسېږي ته باران تیز فترکه صلدا نو دا کاڼی خالي پاتې شي خاورې ونه ټولې ختمې شي نو لا یقدرون علی شیء مما کسبوا نو همدارنګې دا خلک ریاکار خلک دوی به نه وي قدر په څه شي د عمل باندې چې کوم دوی کړی دی والله لا یهدي القوم الکافرین
اللہ تعالیٰ ہم ہدایت نہ کی قوم کافران ہوتا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله دیجنا دا اغن نیکو خلقو اغا مثال ذکر کئی مثال او خلقو را چا خرچا کئی مال خرچا کئی دا پار درزا دا اللہ تعالی و تثبیتا او مثبت ولو من انفسهم دا خپلو نفسونو مدد سما دا قیامت کی بیا دی رخا بدلا ملوشی کمثل جنت مثال دیولا یو باغ پشانت دی بربوتن چپوچت زی بندوی اصابها وابلن ورسیگی دبران فآتت اکلها ضعفین نو بیا دغا میوی ورکی دو چند میوی ورکی فإن لم یصبها وابلن کچری دیتا ونرسیگی بران نو فطولن نو بجید پرا دبران شبنم هم کفی دی والله بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ پید پا آمنی لیدون کے پا آمنی چکم تاسو عمل کو نیک سگی لدس شی چغا اللہ تعالیٰ رضا دا پر مال خرچا کئی لکه یو باغ د اوچت ځای باندې د ښایسته ځای کې د ښایسته ځمکه دی نه کنده دی او نه ډېر اوچت دی چې لکه بیخي غر کسې مثال ښه برابر ځای باندې اوچت ځای باندې دی او باران راشي نور ځای ته باران سي که نه په هغه ځای باندې خامخا باران بارېږي او که یو کندې کې ځای وي کندې ته پوره باران نه رسېږي نو دغه میوې ښې صفا سوتره ورکوي او بلکل ډکې وي مثال چې یو باغ لس یا ونه لس یو بوټی دی لس مړۍ امرود نه سي نو چې کله هغه برابر ځای کې باران ورته رسېږي باران به ورېږي نو هغه به شل امرود یا شل مړۍ وغیره دا به نه سي میوې او که بیا ته باران راغله خو دې ته باران د ځای ونه شو نو صرف دې ته شبنم لغون لغون باران ورسېږي نو هغه مې دپاره کافي شي ولې اوچت ځای باندې باران ورته بیا هم څه نه څه ورسېدل شبنم نو هغه مې دپاره کافي شي او میوې بیا ورکوي نو مطلب څه چې دغه نیک سړی څه دی دې الله تعالی رضا دپاره خپل کوم لږ ډېر وس وکړي الله تعالی لارې کې مال خرچه کړي دین باندې خرچه وکړي یا نیک عمل بل یو داسې وکړي نو دې لپاره که نور څه هڅه نه وي قیامت ورځې څه نه څه ورته میلاو شي که نه څه نه څه نجات ورته میلاو شي الله تعالی موږ تاسو ته د دې عمل کولو توفیق رانصیب کړي ربنا لا تزغ قلوبنا